أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اے هاغ کسانو چی ایمان مراوڑے یعنی اے ایماندار خلقا لا تقولوا موائے تاسو راعنا کلمد راعنا وقولوا انظرنا اوائے تاسو کلمد انظرنا دوارو معنی دا چی زمونگ رعایت وکا دا خبر چی دی وکڑا دا حکم چی دی بیان کو مونگتی دوبارہ وکا دا راعینا نای منع وکڑا ځکه چې په دې کې به دغې منافقانو ګستاخي د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله او نور لري لري خراب معنی به یې ترنه اخیستلې. واسمعوا او واورئ تاسو یعنې په غور سره اورئ چې د بیا دوباره وینا نوبت نه راځي، یا واسمعوا اورئ تاسو په نیت د قبولیت سره. وللکافرین عذاب علیم او دې د کافرانو د پاره عذاب دردناک. ما یود الذین کفروا نخوخوی آغا کسان چې کفر کړي من اهل الكتاب د اهل کتابنا وللمشرکین او نه د مشرکاننا اينزل علیکم دا خبره چې نازل کړلی شي په تاسو باندې من خیر سخیر د دنیا یا د آخرت من ربکم د جانب د رب ستاسو نه. والله یختص برحمته الله تعالی خاص کوي په رحمت خپل سره من هغې چا لره یشاء چې خوښی شي. والله ذو الفضل العظیم او دې الله تعالی خاوند فضل لوی. ما ننسخ من آیت هغه چې من ختم کو منسوخ کو د یو آیت نا یا د یو حکم نا او ننسها یا هیر کو دغی آیت لرا نأت بخیر منها نرات للکو منگا بیا پا غور سر د دغی حکم نا یا د دغی آیت نا او مثلها یا پشان د هغی. علم تعلم آیاتا تپتنشتا ان اللہ علی کل شیء قدیر چی بیشک اللہ تعالی دے پا ہر سیز باندی قدرت لرن کے. علم تعلم آیاتا تپتنشتا ان اللہ لہو چی بیشک دید اللہ دا پارا ملک السماوات والارض بادشاہی دا اسمانونو دزمکی. وما لکم او نشت دیستاسو دا پارا من دون اللہ بغیر دا اللہ نا یا پا مقابل دا اللہ کی من ولین سوک دوست ولا نصویر او نسوک مددگار. ام تریدونا آیا ارادہ لرئیتاسو ان تسألو رسولکم چتاسو سوالونو کئی دا رسول خپلنا کما سئل موسیٰ لکه چې سرنگی سوالونه کړلی شیو د موسی علیہ السلام نا من قبل مخکی. ومن یتبدل الکفر او چاچ واغستلو کفر بالایمان په بدل د ایمان کې فقد ضل سواء السبیل پس یقینا دورک کړه نیغلارا نیغلاری نه دی خطا شو. ود کثیر من اهل الكتاب خوخوی ډیر د اهل کتابنا لو یردونکم کاش چواوڑی تاسو من بعد ایمانکم رستو د ایمان ستاسونا کفارا کفرتا حالت د کفرت لاړ تاسو بیا. حسدا من عند انفسهم د وجه د حسدنا چې دی په نفسونو د دوی کې دی په زړونو د دوی کې من بعد ما تبین لهم الحق ورستو د دینا چې خوازح شوه د دوی ته حق
فاعفو پس معافی کو دویتا وصفحو او مخ اڑو د دوینا یعنی بے پرواش د دوینا حتی یأتی اللہ بامره آن تردے جرات للو کی اللہ تعالی پا حکم خپل سرا ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک دے اللہ تعالی پا ہر چیز باندے قدرت لرن کے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَقَائِمَوِي تاسو مانزل را یعنی پابندی د منس کوي وَآتُوا الزَّكَاةَ ورکوي تاسو زکات لرا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ او هغه چې مخکې ولېږئ تاسو د خپلو ځانونو دپاره من خیر د سنیکینا تجدوه عند الله نو وبمومئ دغې نیکۍ لره د الله سره ان الله بما تعملون بصیر بېشکه دی الله تعالی په هغې څه چې تاسو یې کوئ لیدونکی وقالوا اویل بدوی لن يدخل الجنة هرگز بداخل نشی جنت تا الا من مگر هاغ سوک بداخلیگی کان هودن چوی هاغ یهودی او نصارا یا وی هاغ نصرانی تلک امانیهم دیدا آرزوگان ددوی بے بنیادا منگڑت خبری ددوی قل تورد اوائے اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتو برہانکم راوڑی تاسو اغی یقینی دلیل خپل لرا ان کنتم صادقین کچرتا یی تاسو رشتونی پدی خپل خبرو کے بلا ولنا من اسلم وجهه چاچ تابعو کو مخپل یعنی زان خپل للہ خاص د اللہ وهو محسن او وید نیک عمل کون کے فلہو اجرہو نو بس دے د پار بدلا د پار بدلا عند ربه پنز درب دد ولا خوف علیہم او نبوی سیر پدبا پدوی باندے ولا هم يحزنون او نبدوی غم جنشی